الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ، لگے لگے کڑم شنصب منا ایمان محبوبہ. کائنات جملہ ذرے کم روح نقری رب، ہر نفس قسم پر ربتا نہ قربان محبوبہ. ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم بشمار، ویدی تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ. او یا رسول اللہ چلتائے قربانی او نثار نکڑم، چلتائے قربانی او نثار نکڑم، سپکار چشم و جگر او جان زمان. او معشوقہ خود عاشق دن او ایمانوی، دیس پارل پخپل رب ایمان زمان. او ما محمد امین پر رب باندے سپارلے درم جن زردی آفو فیغان زمان. قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه بعدد كل ما نزل. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ډیرو قدردانو مشرانو کشرانو، رب لا یزال او رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکرونه دي. مونږ او تاسو یې دوه جهان د سردار آقا نامدار د خپل امت غمخوار خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړي او جمع الحمدلله. صحابه کرامو د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې کوم معیت او صحبت او د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک کوم فیض هغې ته ملو شوی دی. دا زموږ عقیده ده چې د هغه د ژوند دغه یوه لحظه او یوه حصه چې د حضور په معیت کې د حضور په تابعدارۍ کې تېره شوې ده، د عام خلکو د ټولې دنیا د هغې د انسانانو او د هغې د کې بیا د صاحب د مرتبې چې کوم صاحبان د مرتبې دي، د هغو خلکو مرتبې د غوثیت او د قطبیت هغه مقام ته نشي رسېدی. او نه څوک په زهد او په تقوا او په جهد مسلسل باندې هغه مقام حاصلولی شي، اگر چې زرګونو کلونه وي. چې کوم مقام او مرتبه حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک صرف په یو نظر باندې خپل صحابي مبارک له ورکړی ده. او بیا صحابه الله حدیث شریف دی زما جانان مبارک فرمایي چې ازل کې الله کریم جل جلاله د مخلوق خدا زړونو ته وکتل، او په دې کې چې څومره کم د پاکو زړونو خاوندانو، نو هغه د پاکو زړونو خاوندانې زما د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک د صحابیت د دغه عزت او شرف دپاره غوره کړه. هغه د پاکو زړونو خاوندان، هغه د پاکو جسمونو خاوندان، هغه د پاکو اخلاقو خاوندان، هغه د پاک سیرت او صورت خاوندان، هغه هستی وې چې هغې بیا خپل ژوند د حضور علیه السلام مبارک نه په د اسلام نه داسې انداز باندې وقف کړ چې د اسلام نه هم خپل مالونه، خپل اولاد او خپل جانونه قربان کړو. د حضور علیه السلام مبارک په یو ارشاد باندې، د هغې مبارک په یو گفت باندې خپل اسونه سمندرونو باندې ور واچول، او د شرق نه غرب پورې دغه ځمکې د خپلو اسونو د خپو د لاندې کړې، او د اسلام جنډه د دنیا د آخري کوټه پورې ورسوله. او د حضور علیه الصلاۃ والسلام په وړاندې خپل ځانونه قربان کړو، ټوکړې ټوکړې شو، لاسونه یې شل شو، سترګې بهر ته راووتې، سرونو نه وینې روانې شوې، او یا زخمونه پرې راغله. خو باوجود د هغې د حضور علیه الصلاۃ والسلام دغې غلامانو او بیا د اسلام د راوړو تکلیفونه او سختۍ پرې رالې، بچي ترې خپل ماشومان جدا شو، کورونه ترې نه جدا شو. خو باوجود د هغې د صحابه کرامو د ایمان هغه حرارت او قوت او استقامت دومره زیاتو چې د هغې کې چې کوم دی یو ذره بر لغزش نه دی راغلی. په هغې مبارکو په ارادو کې یو ذره بر چې کوم دی کمی نه دی راغلی. او بیا د حضور علیه السلام د عشق و وفا په میدان باندې چې د هغې هغه ژوند سړی ګوري، نو بس خو دا وختونه لنډ دي، ژبې د هغې د بیانولو نه قاصرې دي، او ذهن او فکر حیران دی چې د کوم چیز مونږ صرف تصور قدرې کولی شو، تصور
عملاً هغه سیز کول ګران دي، صرف مونږ تصور چې کو تصور کې مونږ ویریږو. هغه سیزونه چې مونږ عملاً د هغې تصور نشو کولی، صرف دا وایي چې یاره کیدی شي که داسې چېرته وشي، عملاً هغسې نشي کېدی. صحابه کرامو هغه چې مونږ تصور هم نشو کولی، صحابه کرامو د حضور په وړاندې زما د جانان د دین او د حضور د عزت او ناموس نه عملاً هغه قربانۍ ښودلي دي، عملاً یې ښودلي دي او په داسې انداز باندې ښودلي دي چې ټول عالم کفر ورته بیا حیران پاتې شوی دی. عروه ابن مسعود ثقفي چې کله تماشه د حضور د غلامانو د صلح حدیبیې په موقع باندې وکړه او واپس لاړو، نو دا مشهور حدیث دی چې خپلو ملګرو ته وی چې ما ډېر دربارونه کتلي دي، د قیصر او کسرا او د نجاشي دا دربارونه مې کتلي دي، د هغوی د دربار د درباریانو آداب مې هم کتلي دي او د هغوی چې کوم رعایه ده هغه مې هم کتلې ده، خو ما چېرته داسې دربار نه دی کتلی کوم دربار چې ما د مدینې منورې د جانان مبارک کتلی دی. چې کوم تعظیم د حضور صحابه د حضور کوي او په کوم انداز باندې کوي، نو فرمایي چې داسې ادب او تعظیم ما په یو دربار کې نه دی کتلی چې د دغه محبوب علیه السلام دا داسې اوبه ځمکې ته نه پرېږدي، د دغه محبوب علیه السلام لعاب مبارک ځمکې ته نه پرېږدي، خپل لاسو کې اخلي او یا صرف لاسو کې نه اخلي، بیا په خپل مخ باندې راکاږي. د دغه محبوب علیه السلام مبارک چې کله دی مبارک ګوري نو دی صحابه کرام ټول د ادب نه لاندې ګوري، او چې کله زما جانان مبارک بل طرف ته التفات وکړي نو دوی داسې د یو ادب نظر خپل محبوب علیه السلام ته وکړي. زما کریم اکا خبرې کوي خاموشي وي، یو کس چې کوم دی خبره نه کوي، او بیا زما د محبوب علیه السلام د اوداسه یعنی د استعمال د اوبو دپاره داسې په ادب او تعظیم سره او په عقیدت سره راځي چې د هغې د حصول دپاره قریبه د یو بل وجني، دومره په تیزۍ باندې راځي د دې دپاره چې د حضور دغه د وجود مبارک نه جدا شوي اوبه مونږ ته میلاو شي. عزتمندو د هغې خلکو چې کوم د ایمان معیار و رب لا یزال موت آتا د هغې د هغه ایمان معیار فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا چې کوم آیات کریمه مې تلاوت کړو، زمونږ دپاره نن هم 1450 سال بعد هم د فخر خبره ده، موږ په فخر کوو چې د حضور غلامانو د حضور سره څنګه مینه کړې ده، په کائناتو کې داسې مینه چا سره نه ده کړې. د عشق او د محبت داستانونه ډېر دي، خو کوم داستان چې صحابو رقم کړی دی نو په دنیا کې په کائناتو کې داسې مینه چا سره نه ده کړې کومه مینه چې د حضور صحابو د حضور سره کړې ده. په کائناتو کې داسې قرباني چا دپاره نه ده ورکړې کومه قرباني چې د حضور علیه السلام غلامانو د حضور مبارک دپاره ورکړې ده، د حضور د دین دپاره یې ورکړې ده. انسان دلته کې چې کوم دی عقل و فکر حیران شي چې د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ لاس شل شو، د حضرت سیدنا ابو دجانه چې دا مبارک حضور ته مخامخ ولاړ دی، عبدالله ابن حمید یو کافر راغی او وی چې دلونی علی محمد فوالله لاقتلنه او لاموتن دونه، وی حضور څه شو نن چې کوم دی یا به زه حضور ته نقصان رسوم او یا به زه د ده نه مخکې مړ کېږم، خو نن به یو کار ضرور کېږي. چې کله دا خبره وکړه حضرت ابو دجانه ورله مخامخ د حضور نه وړاندې راغی، ورته وی بدبخته حضور ته به مخکې رستو رسې، اول به د حضور د غلام مقابله کوي، زه چې د حضور د دفاع دپاره ولاړ یم ته به د حضور نوم څنګه اخلې. او بیا خپله نیزه راواغسته او بیا چې کله پرې وویشته په هغه نیزه باندې خذ ابا من خرشه واخله ده ما ته چې کوم دی سوی ابو دجانه وی چې کله پرې دغه نیزه ورویشته او هغه پړ مخې لاندې راپرېوته او دا نیزه پکې ودرېده، نو زما محبوب علیه السلام مبارک چې کله دا منظر ولیده، دا منظر یې ولیده د خپل صحابي د دې جانب ساره حضور علیه السلام مبارک ډایرکټ لاسونه پورته کړل او وی فرمایل اللهم ارض عن ابن خرشه کما انا عنه راض، یا الله د عبدالله د حضرت ابو دجانه نه خوشحاله شه، راضي شته ځکه نن هغه عمل وکړو چې ستا محبوب یې راضي خوشحاله کړ. عزتمندو دا هغه د حضور علیه السلام مبارک صحابه چې موت آته د اسلام په دغه روښانه لار باندې د اسلام نه د قربانېدو درس هم راکړو، د حضور د عزت او د ناموس دپاره چې کوم یو عظیمه مرتبه الله کریم جل جلاله صحابو له ورکړې وه چې په هر میدان باندې به نیغ ولاړو، د احد په موقع باندې ډېر صحابه د حضور په وړاندې دغسې شهیدان شوي دي چې وروسته به چې کوم دی ته زما محبوب ته رسې، اول مونږ چې د حضور د عزت دپاره ولاړ یو، مونږ چې د حضور د ناموس دپاره ولاړ یو، نو ځکه عزتمندو په کائناتو کې چې الله کریم جل جلاله کوم عظیم او لوی او د حضور علیه السلام د عزت او ناموس د حفاظت دپاره او د دین متین د حفاظت دپاره د کوم ټولګي انتخاب کړی دی، حقیقت دا دی چې هغه ډېر عظیم خلک دي.
او چې کومه خبره امیر المجاهدین حضرت قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمت الله تعالی علیہ ونور الله مرقده الشریف کولا او بڑی قیمتي خبره وا هغه به یک فرمایل به وی چې کم مقام مونږ صحابي لمنو کولی لمنو نو هغه ټول چې او کنه اهل بیت لمنو نو دا ټول چې مونږ منلي دي نو دا مو د حضور د خاطر منلي دي دا مو د حضور د برکت منلي دي کوم مونږ هغه له کومه مرتبه منو د حضور د خاطر ولا منلي دا د حضور د برکت ولا منلي دا ځکه کده صحاباو مینه زمونږ په سینو کې دا او زمونږ په وینه کې داغي محبت ده الحمدلله نو دام د حضور د خاطر ده همدارنګه که اهل بیت مینه زمونږ په رګ رګ کې موجود ده اغم د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک خاطر ده او که اولیاء سره مونږ مینه کو کنن مونږ د عاشق صادق د فخر کشمیر مجاهد کبیر حضرت الحاج محمد امین بابا جی رحمت الله تعالی علیہ تذکرہ کو او زمونږ زړونو ته پاغي باندې قرار ملاویږي آرام ملاویږي دام د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د برکت او خاطر چې دوی د حضور علیه السلام مبارک د در غلامی کړي وا او کنن زمونږ په خلو باندې او زبانونو باندې اګه پنجابي دی او که سندي دی او که بلوچي دی او که پښتون دی او هغه چې کم دی کده پاکستان دی او کده هندستان دی او کده دنیا په اخري ګټ کې دی او چې د قبله امیر المجاهدین رحمت الله تعالی علیه سره مینا کوي داغه نوم په زبان باندې اخلي او نن یو پښتون بچیم داغه د نوم سره د هغه حیات بدلیږي داغه وجم دادا چې دا مبارک د حضور علیه السلام مبارک د در غلام او تر قیامت پورې د فخر خبره هم دادي د دنیا په کاتو باندې فخر نه کیږي نه د دنیا په دغه جاه او جلال چې کم دی دا د فخر باعث دی انس ابن مالک فرمایي وی د حضور علیه الصلاۃ والسلام په غلامانو کې با چې کله دوانه قبیله اوس او خزرج کې ناشته نو دوی په یو بل باندې فخر کو او یې ګپې سبه کول فخر به کو انس ابن مالک فرمایي دا فخر به پدې باندې نه کو چې اوس بوي چې زموږ جیداد ډېر دی یا اوس بوي چې په مونږ کې فلاني پهلوان تیر شوی دی چې په میدان به خلک راغورځول یا اوس بداوي چې نه زمونږ چې کم دی پدې کورونه چې دي نو دا لوی ماڼۍ زمونږ ډېرې غټې دي یا اوس بداوي چې زمونږ کې بادشاهان ډېر زیات تیر شوي دي بلکې سبه وي چې دوانو به د یو بل سره مقابله کوله نو اوس به وي چې مونږ هغه خلک یو مونږ ته فخر پدې باندې چې په مونږ کې غسیر الملائکه چې چاله ملائکو غسل ورکړی دی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک په مونږ کې راغلی دی فرمایل به اوس چې مونږ له الله فخر پدې باندې را کړی دی مونږ له الله فخر پدې باندې را کړی دی چې په مونږ کې هغه شخصیت اهتز له العرش چې د چا د پاره د الله جل جلاله عرش د چا استقبال کړی دی او هغه ورله چې کم دی لقیدلې دی هغه سعد ابن معاذ الله کریم جل جلاله مونږ را کړی دی مونږ له الله کریم جل جلاله هغه شخصیت را کړی دی هغه شخصیت را کړی دی چې د چا بارک کې به جانان مبارک چې کم دی فرمایل چې داغه گواهی د دوه گواهو برابر ده داغه گواهی دا د دوه گواهو برابر ده چې زما کریم آقا مبارک د پاره گواهی وکړه حضور ولا خصوصیت چې کم دی دا ورکو چې نن نفس چې ته یو کسې نو د یو کس گواهی خو یوي او یې ګپه حضور فرمایل چې دا چې کم دی څوک دا خزیمه بن ثابت انصاری دا هغه شخصیت دی چې د گواهی به د نن نفس د دوه گواهانو برابر وي عزتمندو دا د فخر خبرې وي هغه به مونږ په دې باندې سکو مونږ په دې باندې فخر کوو اوس به مونږ په دې باندې فخر کوو چې په مونږ کې هغه شخصیت راغلی دی هغه شخصیت چې د چا وجود او د چا تن الله کریم جل جلاله د شاد او د مچو باندې الله دغه حفاظت کړی دی حضرت عاصم بن ثابت دا مبارک چې کوم دی سو دا مبارک چې کوم قاتل و ددو نو د هغه قاتل مور قسم خوړلو چې زبد د په کوپړه کې او زبد د په سر کې سس کما شراب بس کما نو چې کله دا مبارک څه شو د مبارک دا و لګید او د نزه حالت شنو لاسونه پورته کړ یا الله استاد حضور د دین د پاره راوته ما استاد محبوب په غلامه کې راوته ما نو کم از کم زما په سر کې د اسلام دا دشمن چې شراب کی خدای دې تمام پرېدا چې کله اغي راغې او وې قتل نو دا مبارک پروت او د شاتو مچې را له د مبارک په سر باندې ټول را لګي چا پیرته نه تاوش اغي وېدا دا خو په د شاتو غبین جوړ شوی دی سبال برا شو د شپې چې کم چاغي لاړل د شپې الله کریم جل جلاله سیلاب راوست او هغه سیلاب د دې مبارک جسم یاوړ او دا مبارک مشهور په دې باندې شو چې هغه شخصیت دی چې کوم شخصیت الله په مړونی نه پسم داغه جسم د اسلام د دشمنانو نه صحیح او سالم ساتو او داغه جسم چې کوم د زمکه په ځان کې پټ کو د کفارو نه محفوظ کو سبحان الله عزتمندو دا د فخر خبرې دي
دا د فخر خبرې دي چې انسان په دې باندې فخر وکړي تر قیامت به چرسدې والا ته فخري چې زمونږ خوره هغه خوره ده چې کومه خورې ته الله کریم جل جلاله حاجي محمد امین صاحب راوستی دی زمونږ خوره هغه خوره ده چې په کومه کې مجاهد اعظم د تورنګزو بابا جي صاحب مبارک راغلی دی چې د چا نه چې کوم دی مغرب یارېدلی دی او انګریز په خپلو یاداشتو کې لیکلي دي چې بر صغیر پاک و هند نه مونږ بل چا نه یو اوښکلی نه ریفرنډم بهر کړي یو نه مذاکراتو بهر کړي یو مونږ چې بهر کړي یو د دې عاشقانو دغې تورو ټوپکو چې د دوی په لاس کې به وي او د اسلام د دفاع دپاره په میدان کې وو مونږ د دوی د جهاد جذبې او عملا جهاد بهر کړي یو ځکه عزتمندو د حضور د غلامانو ژوند دغه د حضور د غلامانو مرګ د قسم په ذات د خدای چې د هغې د ژوند حالات ګورې سعد ابن معاذ د 33 کالو دی 33 ساله نوجوان دی 33 کلن چې په دغه عمر کې په ایله انسان وایي چې بس زه خو اوس ځوان شوم ژوند خو لا ډېر وروستو دی په دغه حالت کې چې کله دا مبارک ولګېده او رګ یې وشلېده نو په دغه ټیم کې د مبارک یو دعا وکړه یا الله که د کفارو چې دا کوم کفار د مکی چې دي که د دې واپس حمله بیا هم پاتې وي او دوی بیا ته حضور باندې دلته کې راځي او د دې سره حمله یې فاق کړي نو بیا خو مې پرېږده چې زه بیا د دې سره وجنګېږم او دا ذلیل او رسوا شي او کنه د دې سره بس فیصله ختم وي او دا مغلوب وي او زما جانان الله پاک په دې باندې دایمي فتح ورکړي وي نو بس یا الله کریم بیا د دې زخم نه ماته شهادت مرګ نصیب کا یعنی جون دی نه غواړم یا الله دومره جون را لراکا چې د دې بچو خوشحالي وګورم خدای دومره جون را لراکا چې د دې بچو ودونه وکما او دوی له چې کوم دې کوټې جوړې کما دوی له جیداد جوړ کما دوی له چې کوم دې بنگلې جوړې کما نه دعا دا کوي یا الله دومره جون را لراکا دومره جون را لراکا که د اسلام د حضور د ازلي دشمنانو سره بیا معرکه پاتې خو تر هغه وخته پورې مې ژوندی وساته چې زه بیا د دې سره وجنګېږم او ورپسې بیا فرمایي چې یا الله دویمه دعا دا کوي چې دا چې کوم د حضور علیه السلام سره غداری کړې د بنو قریظه چې تر څو پورې مې د دې غدارانو په مخ د ځمکه باندې د دې غدارانو انجام مې په خپلو سترګو باندې نه لیدلې خدای تر هغې وخته پورې مرګ مه راکوه نو د 33 کالو نوجوان دې دپاره ژوند نه غواړي چې زما چې کوم دی د خپلو بچو خوشحالی ووینم یا الله ژوند دې دپاره چې د حضور علیه السلام د دشمنانو د انجام په خپلو سترګو باندې ووینم او چې کله د مبارک چې کوم دی د بنو قریظه د هغې هغه انجام یې ولیده او فیصله الله کریم جل جلاله د دې مبارکو په لاس باندې وکړه او د هغې دا سټونه د سټ طرف نه کټ شو نو د هغې نه پس دې مبارک وي خدایه بس د دغې مرګ نه چې کوم دی د دغې زخم نه ماله شهادت راکړه نو انسان دلته حیران پاتې شي چې نه ژوند د ځان دپاره نه مرګ د ځان دپاره ژوند هم د جانان دپاره مرګ هم د جانان دپاره عزتمندو بس د دې نه زیات چې کوم دی الله کریم ولا بیا چې د عمره مرتبې ورکولې او بیا د فخر خاوندان هم زه کوو چې الله کریم جل والله د داغ عظیم هستو نن مونږ او تاسو هم دا فخر دی چې الحمدلله مونږ هم الله کریم د هغې خلکو په غلامانو کې راوستي یو د هغې د در خورې مونږ ګرځولی یو چې کوم خلکو د حضور علیه السلام په در کې خپل ځان خورې کړی دی او زه سوچ دا کوم زه وایم که صحابو په دې باندې فخر کو او حضرت علیه السلام په غلامۍ باندې بیا فخر کو چې مونږ کې د حضور دا غلام تیر دی مونږ کې د حضور دا غلام تیر دی قسم په ذات د خدای تر قیامت به د دغه نسلونه هم فخر کوي چې الحمدلله مونږ هغه خلک یو چې په مونږ کې الله کریم جل جلاله حاجي محمد امین رحمت الله تعالی علیه غوندې عاشق او مجاهد تیر کړی دی مونږ نسبت د هغه چا سره دی چې چا سره الله کریم جل جلاله چاله د مجاهد اعظم فضل واحد بابا جي د تورنزو غوندې شخصیت ورکړی دی مونږ هغه خلک یو چې د چا سره مو نسبت دی د حضرت اډې صاحب مبارک سره چې د چا خلفاو او د چا مریدانو د اسلام دشمنان چې کوم دی هغې تس نس کړي دي مونږ د سواد د عبدالغفور صاحب د هغه سیدو د لوی غوث سره د هغه سره مو نسبت دی زمونږ نسبت د غوث الثقلین محبوب سبحاني سره دی او بیا مو الحمدلله الله تحریک داسې راکړو که د فخر خبره وي مونږ به وایو د چا به چې کوم دی فخر په دې باندې چې زما فلانې فخر دی د دنیا دپاره د مفادو دپاره د یو فاسق نوم به اخلي د یو فاجر نوم به اخلي مونږ که کوم د فخر څیزونه دي چې په هغې باندې صحابو فخر کړی دی چې هغه د حضور د در غلامي ده مونږ به وایو چې مونږ 14,500 کاله قسم الله دومره خوش قسمته وګرځولو چې مونږ له د حضور د در غلام د امیر المجاهدین رحمت الله تعالی علیه غوندې شخصیت سره نسبت راکړه جماعتي تعلق یې د یو داسې تحریک سره کو چې 14,500 کاله پس هم د هغې نوجوانانو د تاجدار ختم نبوت نارې لګولې دي او په سینو باندې ګولۍ خوړلې زمونږ تعلق یې د داسې جماعت سره کړ چې هغې د حضور د عزت او د ناموس دپاره په خندا باندې جیلونو ته تللي دي زمونږ تعلق یې د داسې جماعت سره کړ چې په هغې کې د غازي حیدر علي شهید رحمت الله تعالی علیه غوندې شخصیت دی
چې چا په ګېډه باندې ګوله وخوړې او لاندې دړې سون شو او لاندې دړې چې کوم دی بیکاره شو، نو په دې صورت کې هم د شپږو خویندو واحد کفیل دی نوجوان پریشانه شوی نه دی او په خوشحالی خوشحالی به وي. مخکې مې د تحریک خدمت کو چې روغ وم او اوس چې کله معذور شوم نو اوس به د امیر المجاهدین د ویل چیر سنت هم راژوندي شي، اوس به په ویل چیر باندې ناست یم او د حضور د دین خدمت به کوم. الله کریم جل جلاله دې موږ د صحابه او د قدم د خورو نمزار او قربان او چې په کوم انداز باندې صحابه کرامو د حضور علیه السلام د دین دفاع کړې ده، مفادات یې نه دي کتلې، خپل ځان ته یې نه دي کتلې، خپل اولاد ته یې نه دي کتلې، خپل بچو ته یې نه دي کتلې. رب لا یزال دې د هغې جذبو خیرات موتا ته نصیب کړي او الله کریم جل جلاله دې د هغې جذبو او د هغې عظیمو قربانو د خاطره په دې وطن باندې د اسلام قانون نافذ کړي. الله کریم جل جلاله دې زموږ او ستاسو د خپل حبیب علیه الصلاة والسلام د دین اتباع او کامله اتباع د ژوند په هر ساعت او هر قدم کې نصیب وګرځوي.